په دې مخلوقات باندې غور او فکر وکړي. نو د انسان د تخلیق نه واخله او په دې چار کونجه دنیا کې د څومره مخلوقات دي، اسمانونو کې دي، په هوا فضا خلا کې ده، سمندرونو کې دي، د دې ټولو نعمتونو تذکره الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې پیدا کوونکی زم او زما په مقابله کې چې کوم غیر الله ته تاسو عبادت کوئ، کوم بوتان تاسو بلئ، هغوی هېڅ شی نشي پیدا کولی. او ای زما بندگانو که چېرې تاسو زما د نعمتونو شمیر کول وغواړئ نو نشي شمارلی. د الله رب العالمین نعمتونه، انعامات، احسانات په موږ او تاسو باندې دومره ډېر دي، د هغې حق ادا کول خو بعیده خبره ده، ډېره لرې خبره ده، صرف شمیر هم د هغې نشو کولی. اوس په دغه سلسله کې مزید دلایل عقلي دلایل الله تبارک وتعالی ذکر کوي. والله يعلم، الله جل شانه پوهه دی، ما تسرون هغه څه چې تاسو پټوئ، وما تعلنون او څه چې تاسو ښکاره کوئ. کوم شی پټ دی ښکاره دی د الله تبارک وتعالی په علم کې دی. د انسان په زړه کې دننه یو شی د انسان په دماغو کې په زړه باندې سوچ او فکر تیر شي، الله رب کائنات ته د هغې علم دی. حدیث پاک کې راځي یو صحابي رسول هغه لګیاله د خپل د ماشوم د خپل د نوجوان زوی مال دولت خرج کوي. یو ځل دغه زوی خپل پلار ته وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو چې زما پلار لګیا دی، زما مال دولت خرج کوي، ما نه تپوس نه کوي، بې تپوسه زما پیسه چې دا خرج کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پلار پسې سوال جواب وکړو چې راشه ستا زوی ستا په باره کې څه خبره کړې ده. پلار ته خبر ورسېدو. هغه پلار د خپل د زوی په باره کې خپل زړه کې دننه یو څو اشعار وي او د هغه اشعارو مطلب هغه د یو پلار د خپل د زوی نه ګیلهمندي وه. بیا په دغه دوران کې راغی د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو چې یا رسول الله زما تاسو غوښتې ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا د راتلو نه مخکې جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او د الله رب کائنات دا پیغام یې وروړو چې زما دې بنده ته ووایه چې د خپل زوی په باره کې چې کوم د ګیلې شکوې کوم اشعار تا په خپل زړه کې ووایي، مخکې هغه اشعار تېر کړه، هغې نه بعد به ستاسو معامله هغه اورو. هغه صحابي په ژړا شو، و یا رسول الله زه د خپل رب نه قربان شم چې تر اوسه پورې هغه الفاظ ما په ژبه باندې ادا کړي نه دي، صرف ما په خپل زړه کې داسې ووایي چې ای زما بچیه ته ورکوټې ماشوم وي، د مور په غېږ کې وي او ستا یو سا سره زما هم چې دا نو سا پله راتله او په یخنۍ ګرمۍ کې ټوله شپه زه ستا په سر باندې به ناست وم او چې کله ته بیمار شوې ټوله شپه د ژمي یخو شپو کې به زه ستا په سر باندې ناست وم او ذکرونه دعاګانې دا به مې کوو چې زما دا زوی چېرته رانه مړ نه شي او ستا یو سا تلو راتلو سره به زما سا تلو راتلو ما د یخنۍ ګرمۍ څپېړې برداشت کړي، خپل وجود مې خورې یېرې کو دې دپاره چې سبا به ته زما دپاره د قوت او د طاقت یو ذریعه به جوړېږي او زما دپاره د عزت او د فخر ذریعه به جوړېږي. رفته رفته ته راغټېدې او ستا په وجود کې قوت او طاقت پیدا کېدو او زما وجود هغه کمزور کېدو. نن داسې وخت راغی چې زما په زړه کې دا امید پیدا شو چې ته به زما سهاره جوړ شي، په ضد دې چې ته زما دپاره چې سهاره جوړ شي او زما دپاره معاون او مددګار جوړ شي، زما ملاتړ جوړ شي. ته رالې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې تا زما شکایت وکړه، که تا ما ته د یو پلار په نظر باندې نه شوه کتې نو کم از کم د یو ښه ګاونډي په شانتې معامله به د ما سره کړې وې، کم از کم د الله د محبوب پیغمبر په دربار کې زما شکایت به دې نه لګو. د الله محبوب پیغمبر چې کله د خبرې واورېدې سترګو مبارکونه اوښکې روانې دي، ګیره مبارکه د اوښکو نه ډکه شوه او هغه صحابي نوجوان ته وفرمایل چې پاسه او زما د محفل نه وځه، انت ومالک لابیک، ته ستا مال هر څه ستا د پلار دی. دې وجه نه یو پلار د خپل د اولاد مال دولت د هغه د اجازت نه بغیر هم استعمالولی شي، هغه د حق حاصل دی. ځکه نبي علیه السلام وفرمایل انت ومالک لابیک، ته ستا مال دا ستا د پلار دی. ځکه چې کوم انسان د مور پلار نافرماني نو دا په دنیا کې چلتا پھرتا جهنمي دی، د ده په جهنم کېدو کې هېڅ شک نشته دی. ځکه د الله رب العالمین ذات په قرآن مجید کې چې کوم ځای کې د خپل عبادت حکم کړی دی سم 10 ورپسې د مور پلار د اطاعت، د مور پلار د فرمانبردارۍ او د خدمت حکم کړی دی. وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، توحید حکم سره سره د مور پلار د اطاعت او د اتباع حکم دی. نو دغه پلار په زړه کې چې کوم خبرې تېرې شوې وي د الله محبوب پیغمبر ته رب کائنات وحی وفرمایل چې مخکې د ده د زړه خبرې چې کوم په زړه کې تېر کړی دی دا په الفاظو باندې ادا کړې نه وو. نو زموږ ستاسو په زړه کې هم چې کومې خبرې تېرېږي لګیا دی، په ذهن او فکر کې کومې خبرې تېرېږي لګیا دی، الله رب کائنات د هغې نه باخبره دی. والله یعلم ما تسرون وما تعلنون، الله جل شانه پوهه دی په هغه څه چې تاسو پټوئ وما تعلنون او څه چې ښکاره کوئ. والذین یدعون او هغه څیزونه چې دوی بلي من دون الله سوا د الله لا یخلقون شیئا، هغوی نه پیدا کوي هېڅ څیز، وهم یخلقون او هغوی پخپله پیدا کولی شي. دا ټول د بوتان چې کوم تاسو جوړوئ کوم بزرګانو بوتانو مو جوړ کړی دی دا خو پخپله پیدا کولی شي، پیدا کړی شوي دي، مخلوق دي. اموات مړه دي غیر احیا، نه د ژوند دي. وما يشعرون او دوی نه پوهېږي ایان یبعثون چې کله به دوی راپورته کولی شي. دې د دې خبرې علم نشته چې دوی به کله به دوباره راژوندي کېږي، د دې علم یو الله ته دی.
الهکم اله واحد استاسو معبود خو معبود یو دی فالذین پس کوم خلق لا یؤمنون بالآخرة ایمان نه وروړي په آخرت قلوبهم منکرة زړونه دي منکر دي وهم مستكبرون او دي تکبر کوي د کفر او د شرک په اسبابو کې لوی سبب چې هغه تکبر دی لا جرم ان الله لا جرم یقینا ان الله جل شانه يعلم ما يسرون فقط چې دي پټوي او ما يعلنون چې دي ښکار کوي انه بشکا لا يحب المستكبرين نخو خبي او كونکي قران مجید بار بار دعوت فکر راکړي چې پټ او ښکارا دوه د الله تبارک وتعالى په علم کې دي ځکه په دې موجوده دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکه چې یو ځل صحابه کرامو ته ارشاد فرمایي چې قیامت ورځ به یو کس دومره نیکی بروړي چې د غرونو عمر باندې کې وروړي خو هغه د شګي ډېرې په شانتي په والوزي دغه هیڅ حیثیت نه صحابه کرام عرض وکړي رسول الله دې وجه بسې دوه جهان سردار ارشاد فرمایي چې د په خلوت کې په تنهایی کې دومره ګناهونه کړی وي د خلوت او د تنهایی هغه ګناهونو نه حسد د وجنه د ټول اعمال ضایع شي د صحابه کرامو هغه مبارک دور کې چې کله د صحابه کرامو منځ جبرئیل علیه السلام راکوزيږي قران مجید نازلېږي لګیا دی او حضرات صحابه کرامو باندې الله رب کائنات سلامونه را لګي او صحابه کرامو داسې مقدس پاکه معاشره چې د الله محبوب پیغمبر فرمایي خیر القرون قرني بهترین زمانہ زمانہ ده داسې زمانہ چې مدینه منورې بازار ته کافر ردن نشي هغه سره ته چورسي د صحابه کرامو د اخلاقونه د صحابه کرامو د معاملاتو متاثر شي مسلمانۍ داسې خپل معاشره هغه زمانہ کې څوک تصور نشو کولای چې په تنهایی کې انسان داسې ګناه وکړي چې اعمال به ضایع کړي دا د الله محبوب پیغمبر په جواب باندې الله رب کائنات د دې زمانه لپاره ویلو نن د هر نارینه زنانه مشر کشر عام خاص د هر چا په لاس کې دغه د فحاشۍ اډه او دغه فحاشۍ مرکز د انټرنیټ او د موبایل دی دا چې کله انسان کولو کی او په دې کې چې کم فحش مناظر راځي چې د کم قتل او ردل او مخکې لایک کول شیر کول حرام دی ناجایز دی یوازې ځان نه بلکې ځان سره نور خلک هم چې موږ ګناهګارو او په دې کې دا پابندي شته چې څه قتل او څه قتل نه دی نو لهدا خپل ایمان هغه په دې سره موږ تاسو ځای کول کېږي حضرت علماء کرام فرمایي ډېر خلک دغه بد نظری د وجنه د موبایل غلط استعمال د وجنه د مرګ په وخت چې د کلمه شهادت نه محروم کېږي لګیا به ایمان دنیا نه لګیا ځکه د بد نظری د وتاسې ګناه ده چې انسان د ایمان د دولت محروم کوي دی وجنه محتاج اوسه د پکار چې موږ تاسو خلوت او تنهایی نه پاکي چې کله دغه موبایل کولو او په دې کې دا ګوتې او پکار چې دا سوچ چې دا ګوتې په قیامت پر ورځ الله رب العالمین مخ ته شهادت ورکړي دی وجنه په سوره یاسین کې الله تبارک وتعالى فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم قیامت پر ورځ تاسو په جواب باندې مهر لګوم تاسو لاسونه ما سره خبرې کوي څه مطلب په دې ګوتو باندې چې کوم څه موږ تاسو ګورو کوم لایک کو کوم شیر کو کوم څه باندې موږ تاسو کمنټ وی لایک وی شیر وی کوم څه موږ ګورو لګیاو وتكلمنا ايديهم تاسو لاسونه ما سره خبرې کوي نو دا ګوتې باندې خبره شهادت ورکړي چې په دې باندې موږ تاسو څه کړی او څه نه کړی دا سترګې به شهادت ورکړي نو لہذا د خلوت د ګناهونو ځان بچ کول پکار دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې کړې چې الله زما ظاهر زما باطن زما د ظاهر نه خکې ځکه باطن پټ وي د الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم دا سوال کړی چې زما باطن زما د ظاهر نه خسته کی او زما ظاهر هم خکې نو دغه شانتي د خلوت او تنهایی ګناهونه د انسان لپاره ډېر زیات نقصان دی او مهلک دي مجلس کې او کور کې او بهر خو سړي ګناه نه ځان بچ کول کوشش کوي د شرم نه هم د خلکو د یاري نه هم چې کله خلوت کې شي او په تنهایی کې شي په دې وخت کې ځان د ګناهونو بچو دا کمال دی ځکه الله تبارک وتعالى قرآن مجید بار بار دا ذکر کوي په دې درس کې سو آیاتونه قرار والله يعلم ما تسرون وما تعلنون او دا شانتي ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بار بار تاسو په پټو باندې کوی په ښکار باندې کوی والله يعلم الله جل شانه په هذه ما تسرون فقط چې تاسو پټوي او ما تعلنون او چې تاسو ښکار کوي والذین يدعون او هغه سيزونه چې بلی من دون الله سوا الله لا يخلقون شيئا او نه پیدا کوي هیڅ وهم يخلقون او هغه خپل پیدا کوي شي اموات غیر احياء مړه نه د ژوند او ما يشعرون او دین په هیڅ ایان يبعثون کله بدوی راپورته کولی شي الهکم اله واحد تاسو معبود خو معبود یو دی فالذین قسم خلق لا یؤمنون ایمان وروړي بالاخره په آخرت قلوبهم منکره سنه دوی منکر دي وهم مستكبرون او دوی تکبر کوي لا جرم ان الله یقینا چې الله جل شانه يعلم ما يسرون هغه څه چې دوی پټوي او ما يعلنون او هغه څه چې دوی ښکار کوي انه بشکا لا يحب المستكبرين نخو خبي غرور کوونکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم